ما ته بره جنت جوړ کړه خو چې زما سټه چمجو ووهله زما په سټه چمجی لګېدی ته زما څانګې د شنې پاڼې دې نیولي خو په سټه مې چمجی لګېدی پښتون او پښتنواله پکې وه پیټۍ به راوړي زه د حکومت د زور نیم زه د مینې د زور نیم او پښتانه نو تشې پیټۍ که پښتانه دا به کور ته یوسي انشاءالله تعالی چې د تش کاغذ به ورته څوک وانرتی که دا سخت یې پیار زما دغه هلته زه 10 روپۍ راټولوه او په دې خوړ کې ولاړ خپل کارونه مې پرېږي خپل بچي مې دا ګومه مزدورۍ نه سړی غل دی زما قوم له په سترګو کې خاورې اړتی خو زما داګانې پرې ډېر مخکې نه شوي دي دا د دوی موږ له قوم له په سترګو کې خاورې اړتل دي نن زما معمولي غونې کار ته نه راښکاره کېږي ما ته تکلیف د چغې وام زما په سر اور بلیږي زما نوم راحت شاه دی د اګلم شاه اوسېدونکی یم د دې پله په باره کې داسې خبره ده چې دا موږ پیدا شوي زموږ له پلرونو پیړۍ خو پرې تېره شوه دا سیلابونه او دا خوړونه او دا لاندینې ډېولو کیس راشي چې دې خوړ غاړې ته موږ راکوز کړو نو زموږ زنانه یې دلته په حق ورسوي یا به دې کلو کې ګرځو چېرته د کلو به ډاکټر پسې ګرځو بل ورځ یو ډېولو کیس رامخې ته شوی دی زما زوی ګاډی ریسرچ سیلاب راوتی وړی ور اصاب خرکي کې ورته شپه کړې وه د ناموس خان په ځای کې هغه شپه پې سبا شوې وه دا زما د قوم غټه بې عزتي ده خو موږ بېکاره دی چې زموږ خپل ځان ونه پېژانده په دیس کې راشي ما ته ووایي چې یاره زه تاله پل جوړوم زه تاله زما د بجلۍ دغه زما د وروڼو دغه حال دی زما ته هېڅ نشته هېڅ مې هم نه غوښتل پول هم نه غوښتم د یو د وس نه بار وم پولونه خو دونه سهولت بیا ما له راکلی وه چې دا خړې اوبه ترې لږې لاندې وتلې غټ برج دې ما ته نه جوړوي 4 اربه روپۍ دې پرې نه لګوي دومره بیا ما ته کلي وه چې زما زنانو ته سهولت وي زما ګاډه پې پورې وتیا شوې او ما پې مریض هسپتال ته رسولې د ماندل په نوم باندې دا ماندل څو پیرې دا پاس کړو څو ځلې زیاته ورسه او د هغې باوجود راپاڅېد دا بله ورځ 3 میاشتې ټیم ورکړی 4 ورځې ټیم ورکړی دا یې 3 میاشت ده په دې طرف راغلی دا زما بېعزتي ده بېعزتي خو زما د قوم کېږي راپاڅېد او تا په ماندلو کې 30 بورې سیمټ ورکړه وه دیره دې پې څېرې کړه کور ته یې لار په هکله د کم ماندل دروازې ته هغه سړک ورسه او کم خپل کور ته یې پرې روډ ورسه سیمټ خپل کور ته ولګول زما لپاره نه یې وکړې هر سړی غل دی زما قوم له په سترګو کې خاورې اړتی خو زما قوم اوس بیدار شو خپلې 10 روپۍ لګوم خپلې 20 روپۍ لګوم دا مې ټیکټر دی اوس مې راګوزه کیمره تا دا وګوره دا مې اوس جوړه ټیکټر ډاټسن پکې ښویېدلې په دې خپل ټیکټر مې جوړه کړله او جوړو مې د الله په نوم زار شمه چې خدای راکړي چې دغه لار زه کله راځم دا روپۍ د 10 قوم نه راټولوم 200 روپۍ پې کور تړلی و چې کله مې دا 10 کاله بعد مې وکړه 2 کاله بعد مې وکړو خو زه ورته سوال دا کوم چې د پول په باره کې نور نه دا باس وکړم نه دا سوال دا کوم چې نه چېرته زموږ بېعزتي وکړم نه خپله بېعزتي وکړم خوړ مال راپورې چاره مال وټ راکړه دومره خو به تاسو ته پوسټ کلی وی چې د ماندل له 15 کم اتیا کله د پاکستان 2 کم اتیا کله د ازادۍ وشو یو ثبوت وکړي د لال کریم د خدای د خاورې وبخښي زما سړک چې شوی لال کریم ماله کلی دی بجلي چې شوې زما د لال کریم د لاسته که چېرته کوڅه او د چې د جومات مخې د پمپ ویله کوڅه نه چټان د خدای ژوندی لري هغه کلي ده زما له یوې مینې هېڅ چا څه نه دي کلي سوال دا کوم چې په دې طرف نور را نه شي او ځان بېعزته نه کړي او موږ بېعزته نه کړي او که زما دا قوم پښتون او پښتنواله پکې وه پیټۍ به راوړي زه د حکومت د زور نیم زه د مینې د زور نیم او پښتانه نو تشې پیټۍ که پښتانه دا به کور ته یوسي انشاءالله تعالی چې د تش کاغذ به ورته څوک وانرتی که دا سخت یې پیار زما دغه هلته زه 10 روپۍ راټولوه او په دې خوړ کې ولاړ خپل کارونه مې پرېږي خپل بچي مې دا ګومه مزدورۍ نه ووتم او راځم او د قوم دپاره ولاړ یم د قوم دپاره ځان دپاره ولاړ یم ځکه چې ما ته په کور کې بیماري پرته زما ګاډه نشي پورې وتې ته ما ته بره جنت جوړ کړه خو چې زما سټه چمجو ووهله زما په سټه چمجی لګېدی ته زما څانګې د شنې پاڼې دې نیولي خو په سټه مې چمجی لګېدی علاقې چرمین لا بل اوس به راپاڅېدلی دی او په سیمټ به یې ورکړي یو ځل یې ورکړه کور به یې جوړ کړی هر چې کلي بیا یې ورکلي ورغلی له ودیرې څیرې کلي د پښتو ورته وایي په هغه کې لار خپل کور ته رسولې ده بره د چینار کلی نه هغه ته رسولې ده دې خوا ورشه خوارکې خیل معمولي یو کور جوړ کړی هغه ته هم دروازې ته هم دی رسولې هېڅ چا دې خپل کور د بلار په هغه کلي ده چا له هېڅ نه دی ورکلي زما قومي ځله پښتو بیا خوراکو بیا ورته ویله زما قومي ځله هغه وه یو مې خوړ د خامپچې کور ته خوړ دا زما د قوم د پیدایش دغه لار وه چې راټسنې مې وي او زه په دغه لارو باندې تلم دغه 2 لارې وې زما هر سړی د خپل مطلب غم راغستی د قوم غم څوک نه دی راغستی والله دې داسې خوار لکه زموږ بچي چې خوار کړه بهرحال موږ راکوشي دی په 9 بجې راشي 9 بجې راشي دلته ولاړي که له کوره پسې چا ډوډۍ راوړه خو راوړه که را نه وړه په دې کټ ته ډډه والي په خپله موږ دونه خفه شو چې یاره دا خلک وایي څه چل دی دا ډوډۍ دا کپړې راستلی په کور کې ډوډۍ تړلې ده زما له چې څوک تپوس وکړي چې دا کټ څه دی ښې وه دا زما له ماندل جنازه ده ځکه چې زما له ماندل جنازه وته زما عزت ووته نو سبا به مړی دیس کې پارټۍ والا روان شوی چې یاره ما له وټ راکړه نو په څه سترګو به دله زه وټ ورکړم په څه سترګو به ماته له وټ وینا وکړي دا په الیکشن خو دې تمه نه کوي دا الیکشن خو دې تمه نه کوي قسم په خدای چې واله چې کله ما دا شناختي کارت جوړ کړی 1980 کې دغه لوټ مارچولی تر د اوسه پورې خو له خدای سره مې دا وعده وکړه چېرې زه به وټ چادر چې قیامت ته پې زه نو وا بیا نرتو
وجه سره چې زما پکې پیدا نشته نقصان مې پکې شته پیدا مې نشته پیدا سره زما پیدا بل ته وځي ورشه دغه ګلزفر وایي مامون د ښار ته پته ده چې هغه مې پټی والاو ورشه جنت یې جوړ کړه جوړ نه کړه ما ته پول نه کې پول د وس نه بار د پول نه غواړم په هغې 15 اشاریه 4 اشاریه روپۍ راځي خو دا کیلووټ چې زیات شي نو یا 10 لکه او یا 10 لکه 15 لکه دا در وس نه کېږي زما د قوم تپوس نشته خو زما قوم موده دی هله به دی بیدار شي په دې باندې خړې به دغسې واوښته دا کیلووټ چې ما ته کله زه به نن د دې 10 روپیو به زه خلاص دا به ما نه راټولولې زما په دې کې شرمېدلې په شان تور شي په شان د خوړ کې نه وی ولاړ زه په خپله باندې کوم په خپله مرضۍ کوم که مې 10 وس کې وران به رانه پاتې شي دغه پیسې قسم په خدای چې مانده کې ډېره مدرسې په مدرسه کې بیا ورکړم دا به جوړ نه کړم خو د خدای په نوم مې قسم چې زما دا قوم منې زما نه چا ګوټ ورته پاک پروردګار دې سټه تباه کې چوټ چاله ورنه کړي بلې طرف د شرم نه راځي دا به سبا ماله څه په سترګو راشي یاره ماله وټ راکړه خو زما کشران به ناپوهی او چې پوهېدل او زه خپله بېعزتي او د خپل شرم په یاد زما په خدای قسم چې څوک د دا منو چې په خیر هلې ستړی مه شي که زما ماندل دی کم عزت نه دی ورکړلی کم قدر یې نه دی ورکړلی کوم دی عزت یې نه دی ساتلی خو دی زموږ عزت ونه ساته او نه زموږ قدر وکړو او د سپک نظر یې راته وکړو دا غلط چې دا ړانده دي کاڼه دي موږ ړانده نه خو موږ خپل عزت دروند ساته موږ ځان نه بېعزته کوو ګنې زه نن سبا په ادیره کې ماته نن بجلی نشته زما په لمبرو کټ کېږي قسم پر ابلو شپې راغلې ده یاره یوه نیمه ګنټه چلېدلي سترګې مې راکولاو شي خو چې شپې څه ټایم به 2 ګنټې ته مې نه کتلي هغه نشته که اوس ورشو و یاره لوډ دی دغه تپوس نه کوو موږ تکلیف برداشت کوو دغسې د غنم راواخلو جیران دې له ورسته یې ډاګ له پورې غاړه راوړو خو زه خپل ګاډي ورته کریم ورکړ ورته راوړي په دې کې مثلا د پلس زما د وس نه دا خبره بار ده د بجلی تپوس نه کوو د بل شي تپوس مې نه کوو نن به دا راپځېدلي وای چې یاره غټ پل تاسو غواړئ بل زموږ د وس نه بار دی وروره دا کیلوټ زموږ وس کېږي دا راته کولی شو نو په غړېدلو سترګو زما به مته سر چوتې دوی به سر چوت شي سبا په رڼو سترګو راتللی زه په خپلې 15 روپۍ ولګم به سبا به دغه ولې د انسان نه چې دا راپور وځي ما په دغه ځای راپور باشي ما راځي من چې ماله وټ راکړه نو په څو سترګو به ما ته ودرېږي د شرم حیا نه به خبر نه چې دا شرم حیا نه په شرم حیا بلې طرف به بیا نه راځي نه له پکار ګوره ته په سلو کې چې 15 روپۍ زما د ماندل ورکړې ما به ویلې وې که زما نه زکات ورشه دی اول ورځ مې دا کوه چې 3 اشاریه روپۍ زکات راغلي دي کم یو مسلمان ته حواله شوي دي چا له ورکړي هغه تپوسونه نه کوو هېڅ نه غواړو خو چې موږ د دومره شوي چې یاره ما ته تکلیف او زما زړه او سیلاب په دې ځای راوتی چارمنګ دا ډېره غټه علاقه په چمرکنډ اوبه په ما راغلي دي د چارمنګ اوبه راغلي دي د ناواګۍ د خوړ اوبه راغلي دي باران هلته وشي موږ ناخبره دلته غر شي زموږ په بل کال په خپله باندې په دې کې قسم په خدای چې دې کې راپور دی کس ویل کیرالي په خوړ ویل نری اوبه راووته چې دې سره راپور وته په دې کې قسم په دې سیلاب راوسته خړ توره بوکاڼه راغستې وه توره بوکاڼه چې ما بوکاڼه وسل سپلې دغه بېرته مې رامله بوکاڼه نه سپلې دغه مې راڅنډې بوکاڼه داسې سیلاب باران هلته شی او دلته به موږ باندې سیلاب راغی نقصان یې دلته راووته نو چې صرف دا اوبه لاندې وتلی موږ برج نه غواړو چې دا دې ماله 15 اشاریه به 10 اربه 10 اربه روپۍ ولګوي خو دومره وه چې موږ دومره سهولت جوړ کړی زما هغه به کله شوی وی 10 کاله بعد شوی 15 کاله بعد شوی 10 کاله بعد به شوی وی خو دومره سهولت به زما د قوم ته وی که نه زموږ د پلارونو پیړۍ پې لاړه زموږ پیړۍ پې روانه ده زما د روان پې واړه سکول ته راشي غریبانان په دې خوړ غاړې ته ناست دي بل په خپله باندې مخکې تېر شوي باران په دغه ځای کې ولاړ یم زما قسم په خدای چې ماشومان یې رالي او ما ځان چې بچي خوړل اوبه مې ونیسي راځي هغه د هغه سپېدو یخله مې بوت او د هغه ځای پورې دې پورې خوړه واګیر روان و هلته مې کېنول یک بناره خېټه او قسم پر چې مازدیګر خوړ کم شو نو په هغه ځای پسې مشران رالو کورونه پسې وړوک په سیلاب نه وړي ما دلته مې راټینګ کړي دي نو په هغه بره کیلوټ باندې غلامي نصیب چې د غریبانو ځان له پیپونه دغه کړي دي نو په هغه ځای مې پورېستل او ما زه بچي کور ته ماښام په تیاره کې کورونو ته لاړم راغلي ماسپښین به 12 بجې وو دا را چې دی وایي څه ونه کړله پول خو زه ویل نن کېږي او سبا کېږي یاره دا شوی دی 80% شوی 50% خو 1% په دې کې لک نه دی والی ځکه چې تپوس څوک زما نشته ایمینه مې نشته ایم پی آی مې نشته بل څوک نشته زما تپوس څوک کوي زما ماندل به مثال کې د پاکستان بچی نه د پاکستان خاوره به نه اوس په پته نه پوهېږو چې یاره دا ولې موږ ګناهګار یو موږ خو څه غلطي هم نه ده کړې الحمدلله پوره هم نه پاتې شوی پوره هم نه اوسېدلې پوره هم نه یي الحمدلله د اوسه پورې نه د غلط کار شوی دی د حکومت په سینه کې پراته وي د حکومت نه کم از کم دا زما 3 کیلومتره فاصله ده 3 کیلومتره کې زه داسې ګډ وډ پروت یم نو خو چې ځان ته مې وکاته نو زما ته دغه شی نشي د پول په وس مې ته نه کېده هغه سوال مې ته نه کوو خو دومره بیا کله چې ما ته بیا کیلوټ جوړ کړي دا رڼۍ اوبه د لږ سیلاب ته لاندې وتلې خیر که سیلاب پې بار اوښتې یو ګنټه نیمه به مې انتظار کولی خو 15 ګنټه او 6 ګنټه بله زه مردان ته قسم په خدای تللی یم او سیلاب راوتی زه له مردان نه بېرته رالم چې رالم مخلوق دغه سیلابه د غاړې ته ولاړ دي او نن به ما پسې وخندل ما د الله بندګان زه مردان ته ورسېدم او بېرته 8 ګنټې ما ځان 4 ګنټې هغه سړی مردان ته دوی پسې تللی وم او بېرته رالم او غریبانو دغه ځای کې ولاړو دغه ځای کې باغ شو راپور 8 ګنټې مخ کوروزه کې په دې ځای کې پیلډر دی زه کور کې نوم او قدرت ته وګوره په دغه ځای راتله په داسې کې اوبه راغستې او په دغه کې زما بچی و جمع الله نوم یې او زما په خدای قسم یو نور حمید ګل نوم د خپل ته پسې وردنګلي وو پیلډر یې ښکته هغسې وروسته راغلی هغه غریبانان نه وو راپورته ویل په دې موږ ځان نه وړو هلته نو بیا رسۍ ورکړې وه رسۍ ورکړې رسۍ شلولې وه
زما وراره پسې ټریکټر راکوز او په دغه ځای کې ټریکټر دغه قدرت وګور چې ګاډي راښکلې خو زه په ګاډي ته ژوند ته لوېدلی وو په ټریکټر پسې تړلی ولاړ چې کله صاحب دا ګاډي تباهي کړې وه او هلکان یې ایستار کړي نو بیا راستۍ ورځ یو به ځان تړاو د خلکو به راښکل راپورېستل به نو بیا راته غلامي نصیب زي فضلونو بل وغیره تقار شول پاک پروردګار تبا برزل په سیلابونو نو ما چې څه وکړو د قبض چې اوسېږي نو دا به کې څه وکړو زما سر باندې خواري نه دي لګېدلې قسم په خپلو بچو څخه مې بدې لګېدل دا راکوز کړو دا یو دیس کې مې وسو ما په څه خدا قوم دی په دې قوم کې خلک شته وي دا لیونی دي سرمار چې خود څه وکړو که خلاصونه کې په ما سخت راځي کله چې کلی ځان ته به کلی ور ظاهر د شر ظاهر ګور لاړ دي شي د مشرانو به څه ورکلي را دي شي ول چې تعالی ما درکلي د قوم د پرتا قوم ته کم کار کړی دی کار ثبوت دی اوس به پته ولګي ول دا شرط او دا میدان را دي چې زه به اوس مرګره شمه چې تا د قوم د پر څه ورکلي دي و به دا مې ورکوم برازه بوزم یا قوم په هغې کې په روپیو کې شپږ پیسې د هغوی ساوا د قومو نو زه به وایم چې راځه سرښکته به دې را روان شم او که نه وم به دغه ستا ورکلي د خپل سړي ته دې لار پاک کړې ده او د قوم په سر باندې زیاته رسېدلی د قوم خدمت وکړئ هر سړی د خپل ځان قوم راغستی